الله تبارک و تعالی ابلیس ته حکم وکړو چې لاړ شه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او چې هغه درنه څه تپوس وکړي د هغې جواب ورته ورکړه. ابلیس لعین دی، یو بوډا په شکل کې راغې، په لاس کې جنډه نیولې ده، د رسول الله مبارک په خدمت کې حاضر شو. رسول الله مبارک ته تپوس وکړو ته څوک یې؟ ابلیس جواب ورکړ زه ابلیس یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کوي چې ولې راغلی؟ جواب یې ورکړ دې دپاره راغلی ما الله رب کریم حکم دی چې د په خدمت کې حاضر شو چې څه تپوس تانه وکړي د هغې جواب ورته ورکړه. رسول الله مبارک ته تپوس وکړو چې ای ملعونه ستا زما په امت کې څومره دشمنان دي؟ نو ابلیس لعین جواب ورکړو ستا په امت کې زما 15 دشمنان دي، د ټولو نه اول خو مې تاسو دشمن یې. دویم نمبر عادل بادشاه، دریم نمبر عاجز مالداره چې مالدار یې الله رب کریم ورته ډېر زیات مال دولت دا ورکړی خو دې سره سره د کې عاجزي تواضع په ده کې دا زما دشمن دی. او څلورم رښتونی سوداګر، هغه سوداګر چې هغه سوداګري کوي اخیستل خرڅول دا کوي خو رښتونی وي، دروغ نه وایي، دوکې دړاکې دا چا سره نه کوي، نو چې کله رښتونی سوداګري دا زما دشمن دی ستا په امت کې. پنځم نمبر خشوع والا عالم، بهترین عالم چې هغه فرهیزګاره وي، متقي، دا زما دشمن دی. او شپږم چې کوم دی همدردي ساتونکی، هغه کس چې هغه مسلمانانو سره همدردي ساتي دا زما دشمن دی. اووم نمبر وی رحم دله مؤمن، هغه چې صله رحمي کوونکی، رحم دلی، زړه کې رحم دلی وي، زړه کې چې کوم دی صله رحمي وي دا زما دشمن دی. اتم نمبر وی توبه کوونکی چې په خپله توبه باندې دی فوخ قائم او دائم دی ولاړي دا زما دشمن دی. او نهم نمبر د حرامو نه بچ کیدونکی، هغه کسو چې حرامو نه ځان ساتي، په خپله هم نه خوري، په خپله عیال باندې هم حرام دا نه خوري دا زما دشمن دی. وی او لسم وی هغه مؤمنه چې اودس سره سره اوسېدو عادي، همیشه با وضو دا اوسېږي، چې دغه انسان چې اودس مات کې فوراً دوباره اودس وکړي او د 3 ساعته په اودس کې اوسېږي دا زما دشمن دی. یولسم هغه مؤمنه چې هغه صدقې ډېر کوي، خیراتونه ډېر زیات کوي دا زما دشمن دی. او دولسم هغه مؤمنه چې د خلکو سره خو اخلاق او معامله ساتي، ښه اخلاق ښه کردار خلکو سره کوي دا زما دشمن دی. 14 نمبر هغه چې خلکو ته فایده رسوي. او 14 نمبر هغه د قرآن کریم حافظ چې هغه د قرآن کریم تلاوت په پابندۍ سره کوي دا زما دشمن دی. او 15 هغه کس دی چې خلکو د خوب په وخت کې پاسي او عبادت کوي، د شپې پاسي خلک ودی او د پاسېږي خپل رب کریم ته ودرېږي او د عبادت دا کوي. دا 15 کسان ابلیس لعین رسول الله مبارک ته فرمایي ستا په امت کې زما دشمنان دي. بیا دې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تپوس کوي زما په امت کې ستا دوستان دا څوک دي، ملګري څو کسان دي؟ ابلیس لعین ورته وایي ستا په امت کې زما دوستان، زما ملګري دا 10 کسان دي، 10 قسمه خلک ستا په امت کې زما دوستان او زما ملګري دي. په هغې کې لومبنی چې کوم دی ظالم بادشاه دی، هغه بادشاه چې هغه ظلم کوونکی په خپلو ماتښتو باندې. دویم نمبر متکبر مالداره چې مالدار وي، الله رب کریم ورته مال دولت ورکړی خو د مال دولت سره سره په ده کې غرور وي او په ده کې تکبر دی دا زما دوست زما ملګری دی. دریم نمبر خیانت کوونکی سوداګر چې دی اغستل خرڅول کوي خو په دې اغستلو خرڅولو کې په دغې سوداګرۍ کې دی خیانت کوي، دی غدر کوي، دی دوکې ډړاکې را کوي، نو دا زما دوست دی، زما ملګری دی.
او څلورم نمبر شرابي، هغه کس چې شراب عادي او همیشه شراب څکي. ابلیس لعین وی رسول الله مبارک د ستا په امت کې زما دا دوست دی او دا زما ملګری دی. پنځم نمبر چې کوم دی چغلي خور انسان، هغه کس چې هغه چغلیګري کوي، ابلیس لعین وی دا زما دوست دی په امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او دا زما ملګری دی. شپږم نمبر عزتمند زناکار انسان دی، بدفعل انسان دی. کم انسان کې چې بدفعلی موجود وي، بدکاری موجود وي، دا د ابلیس لعین ملګری دی او د هغه دوست دی. اووم نمبر د یتیم مال خوړونکی دی، هغه انسان چې د یتیم مال خوري نو دا چې کوم دی د ابلیس لعین دوست او ملګری دی. اتم نمبر په مانځه کې سستی کوونکی چې د باندې لمانځه وخت راشي او دی پر هغې مانځه په اوقاتو کې دی سستی کوي، دا مونځ په خپل وخت کې نه ادا کوي. ابلیس وایي په امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا زما دوست دی او زما ملګری دی. نهم نمبر زکات نه ورکوونکی، دته الله مال دولت ورکړی دی، د ده په مال باندې حولان حول کال دا تیر شي، په ده باندې زکات دا فرض دی او دی د خپل مال نه زکات دا نه ورکوي. ابلیس وایي دا زما ملګری او زما دوست دی. لسم نمبر هغه کس چې اوږده اوږده امیدونه تړي، نو دا ابلیس لعین وی دا خلق زما ملګری دي. دا 10 قسمه او دا 15 قسمه خلقو په امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا زما څه شي دي، دشمنان دي. عزتمندو موږ هغه کارونه وکړو، هغه طریقې اختیار کړو، هغه اعمال اختیار کړو چې شیطان سره موږ او ستا دشمني، او چې کم کارونه باندې شیطان وی دا خلق زما دوستان دي، زما ملګری دي،